अच्छा पश्तो नहीं पोएगी। अच्छा मला पश्तो में बातें करो यार पश्तो नहीं आता। हाँ टूटा फूटा करो ना, थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत बोलो ना। नहीं पश्तो अच्छा गाड़ी गाड़ी तलाम बे गुजारा करो احتیاط کوي یا سینه بیا مور پسر ستر ګو باندې جاړي چې وای زما د ګل پشان بچي مړ شي. کم ځای کې چې زما پښتون بچي تبا کیږي، په کم ځای کې چې زما ګلاله بچي تبا کیږي، په کم ځای کې چې زما ژوند ختميږي، په کم ځای کې چې زما د ماشومانو ژوند تبا کیږي، په کم ځای کې چې هغه ارمانونه ریږي د کوم ارمانونو د وجنه چې زما په کور کې مور پسر ستر ګو باندې جاړي. ډېر غلط کار کې دا ماشومان دله پکار دي چې د حکومت سکیورټي دله مقرر شي او دا جاني نقصان د دې ماشومان ونه کړی شي. ډیره مننه. دا ماشومان چې کوم دي دا بره د دیوال ته وخیږي او لاندې بیا ټوپ وي کنه، نو لاندې زم جوړ دی او ډیر زیات خطر ده، دوله پکار دي چې دا د احتیاط سره حکومت لم زمون پکار دي چې په دې ځای باندې پابندي ولګوي. دی حکومت دا غوځي دا واړه نه پرې دي دا ډیل دی ته بس را پرې دي د واړو د پاره خدا نقصان دی دا واړه خو راغلي دي. او بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. قدرمنو کتونکو څنګه چې اختر خوشحالي دي همدغه شانته د مینوال راځي ځای په ځای سیلونو ته ځي د صحابه په سیمه باندې ډېر ښکلي ځایونه دي، ډېر ښکلي د سفر او ډېر ښکلي د سیل ځایونه دي. همدلته کې د صحابه په خوره باندې د صحابه په سیمه باندې په ځای الله صحابه کې یو ډېر نامور ځای چې هغې ته بیراج ویلی شي. د دې نه مخکې تاسو سره موږ د اباسین یو ښکلی شان منظر یو ښکلی شان مزیدار د سیل هغه ځای تاسو سره موږ وړاندې کوو. دلته کې راغلي یو کمې نظارې چې تاسو ته ښکاري تاسو په شا کتی شئ چې دلته کې د لانچون هم چلیږي، دلته کې د ماشومان دي او دغسې مېلمانه راغلي دي په دې ځای کې لامبي د دې ځای نه خوندونه اخلي، د دې ځای نه مزې اخلي. همدغه شانته زمونږ هم په زړه باندې دا ارمان وي چې څومره هم د سیل ځایونه وي چې هغه ځایونه که تاسو ورته راځئ نه نو چې بیا موږ هغه تاسو ته د خپل چینل د خپلې کیمرې په ذریعه باندې هغه وړاندې کړو، تاسو ته وښایو او زمونږ د چینل په ذریعه زمونږ د کیمرې په ذریعه تاسو باندې هم هغه سیلونه موږ وکړو. قدرمنو په کوم ځای کې چې ولاړې ما دې ته ویلی شي بیراج او په دې ځای ته چې دی ډېر زیات خلک راځي. په دې کې تاسو به د لانچونه لیدلي وي چې د لانچونه هم په دې کې چلیږي او ډېر زیات غیر احتیاطاً او بغیر احتیاطه چې دی پکې د لانچونه چلی چې دی سره جانی نقصان هم کې دی شي، دی سره نور ماشومان ناس وي، دی سره زنانه ناستې وي، جانی نقصان هم کې دی شي. موږ تاسو له پکار دی چې موږ د داسې ځایونو نه خپل ځانونه منې کو، خپل بچیان منې کو او خپله معاشره کې داسې یو ښه میسج پیلا کو چې د هغې د وجې نه زموږ د معاشرې ته یو ښه فایده میلاویږي، زموږ د معاشرې ته نقصان میلاو نه شي، زموږ د معاشره د نقصان نه او د تکلیف نه بچ شي. همدغه شان دا کم ماشومان چې تاسو ته ښکاري ډېر کم عمره خو په دې کې داسې ځایونه دي چې ډېر خطرناک ځایونه دي چې هغې ته انسان یو ځل ورغورځېږي د راوتو چانس ډېر زیات مشکل وي. دا غټ پل چې کم تاسو ته ښکاري، دا غټ دیوال تاسو ته ښکاري، دې ماشومانو ته تاسو ګورئ په دې باندې باقاعده پابندي لګول پکار دي چې دا ماشومان د هغې ځای نه راټوپ کوي او د ښکته راځي. په دغه ځای کې د اوبو ګهرایي ډېره زیاته ګهرایي ده. همدغه ماشومان بغیر احتیاط نه د دې جاني نقصان هم کېدی شي. زموږ ګورنمنټ له پکار دي، زموږ حکومت له پکار دي چې په داسې ځایونو باندې پابندي ولګوي په کوم ځای کې چې زما پښتون بچی تباه کېږي، په کوم ځای کې چې زما ګلالې بچی تباه کېږي، په کوم ځای کې چې زما ژوند ختمېږي، په کوم ځای کې چې زما د ماشومانو ژوند تباه کېږي، په کوم ځای کې چې هغه ارمانونه ریږي د کومو ارمانونو د وجې نه چې زما په کور کې مور په سرو سترګو باندې جاړي چې زما بچی چکر لتلی دی خو بچی کور ته مړ راوړي. ولې پښتون بچی غټ دیوال ته ختلی دی او ښکته ټوپونه وخي. ولې وخي؟ قدرمنو فیصله تاسو کوئ چې موږ خپل بچیان چکرو للیږو، موږ خپل بچیان سیلونه للیږو او دا بچیان موږ له مړه راوړي. نو د هغې مور نه هم زه دا تپوس کوم، د هغې پلار نه هم زه دا تپوس کوم چا چې موټر سایکل ورکړی دی بچی له چې ورشه بچی چکر ولګوه، ورشه بچی سیل له ورشه، اباسین ته ورشه، البیلې ته ورشه، بیراج ته ورشه، ورشه بچی سیل وکړه. د هغې مور او پلار باره کې ستاسو څه خیال دی کم چې خپل بچي په خپله تباه کوي؟ قدرمنو دا نظارې دا منزل تاسو وینئ چې دې کې جاني نقصان ډېر زیات کېدی شي. د دې نه مخکې تاسو لانچونه هم ولیدل، هغه لانچ هم تاسو ولیدو چې ډېر زیات بې احتیاطۍ سره چلیدو چې په دې کې دا لانچ ډوبېدی هم شي، دا لانچ الټه کېدی هم شي، یعنې ډېر مختلف قسم نقصانات کېدی شي. د ورور سره خبرې اترې کومه چې دومره احتیاط څوک نه کوي په دې کې جاني نقصان کېدی شي چې د دې حوالې سره څه ویل غواړي؟ السلام علیکم. سلام. ارور جانه خوږه نامه؟ اسامه. اسامه د کوم ځای نه راغلی؟ د رستم نه. ښه چې رستم نه راغلی. ارور جان دا راته ووایه چې دا دومره بې احتیاطۍ سره خلک دلته کې لامبي په دې کې جاني نقصان هم کېدی شي. موږ له څه داسې پکار دي چې هغه قدم موږ اوچت کړو چې دا خلک د دې مرګ نه بچ شي، دا خلک د دې ښکلی ژوند جوړ شي.
جو بس صحیح حکومت ته دا پکار دی لکه داسې بې احتیاطه ځای بند کړي که نه لکه واړه پکې رواني کړي او دوی له خپل لاس ماتول پسې دي کې هر څه راځي لکه نه مور او پلار پسې چکر له رالیږلي دي او دوی دلته رواني کړي نو صحیح اوس څه ووایو نو جاني نقصان کېدی شي ماشوم ډوبېدی شي ځکه راغلی چکر لګي اوړي سي دا ډېر اوبه دي ها جی ډېره ډېره مهرباني ډېره شکریا قدرمنو نور مینوال هم راغلي دي دوی سره په دې حوالې سره خبرې کومه چې دوی په دې حوالې سره څه ویل غواړي راځئ موږ سره چې دې مینوالو سره یو څو خبرې اترې وکړو چې دوی په دې حوالې سره څه ویل غواړي قدرمنو یو منټ له دې خوا راشه السلام علیکم السلام علیکم روزانه خوږه نامه منور خان د کوم ځای نه راغلی یې دې ځای ته پېښور نه جي روزانه پېښور ته راغلی یې او تاسو ته په دې ځای ته په راتلو باندې ډېر زیات هرګلې په خیرالې وایو د اختر مبارکي تاسو له درکو ماشاءالله ډېر زیات خلک راغلي دي دې ځای ته د دې ځای نه خوندونه اخلي مزې اخلي خو موږ پکې یو ډېر مین پوینټ ولیدو چې په هغې کې احتیاط نه کېږي دا واړه ماشومان دي د 15 سالو 16 سالو په دې ډېرې ګهرایۍ کې دی لامبي جاني نقصان کېدی شي دې حوالې سره د هغې والدینو ته حکومت له څه پیغام ورکوي او د دې والدینو له څه پیغام ورکوي حکومت ته چې دا پیغام ورکوم چې دا واړه دې کم از کم نه راولي بس کغټ لامبي دي نه واړه دې بیخي نه راولي ډېره مننه مطلب زمونږ حکومت له پکار دي چې په داسې ځایونو پابندي ولګوي چې په کوم ځای کې زمونږ د بچیانو زمونږ د هغې ماشومانو چې د هغې نه موږ ښکلی مستقبل غواړو د هغې ژوند تباه کېږي ډېره مننه روړجانه کوم ځای نه راغلی ثوابین د ثوابۍ نه دلته په ډومبي ځل لالي که مخکې راغلی مخکې راغلی یو دا ځای در باندې څنګه لګي ډېر ښکلی ځای دی دا راته ووایي یو ډېر زیات مین اهم پوینټ چې په دې کې د دیوال چې کوم تاسو ته دا دنګ ښکاري چې د دې نه د واړه رادانګي او د ښکته د اوبو ته راځي دې کې جاني نقصان هم کېدی شي ماشومان ډوبېدی شي اوبې تښتولی شي غیبولی هم شي دې حوالې سره څه ویل غواړئ دې حکومت ته دا غوځئ دا واړه نه پرېږدي دا ډیل دي ورته بس راپرېږدي د واړو دپاره خو دا نقصان دی دا واړه خو راغلي دي او خدا پښتو نه پوهیږي اچھا پښتو نه پوهیږي اچھا مړه پښتو में बातें करो यार यार पश्तो नहीं आता हाँ टूटा फूटा करो ना थोड़ा बहुत आता हाँ थोड़ा बहुत बोलो ना नहीं पश्तो ऐसे आता नहीं है अच्छा भाई क्या नाम है जी एहसान नाम है मेरा अच्छा एहसान नाम में कहाँ का रहने वाले हो हम हजरो अटक अच्छा चर्च। अटक से आए हो जी अच्छा कैसा नज़ारा है किस तरह लग रहा है आप लोगों पे यार ये तो जन्नत है हम लोगों का ऐसे दुनिया घूमी है हमने दुनिया घूम के आए पहली बार आए हो या इससे पहले आए हो इससे पहले आते रहे हमारा अच्छा हमारे ये जो दरिया गुजर रहा है ना हमारे साथ ये बहुत अल्लाह पाक है हमारे हम लोगों पे नेमत है अच्छा क्योंकि ये सब्जा देख लो ये पहाड़ियाँ देख लो ये किसी दुनिया में कहीं भी चले जाओ एक मखसूस इलाका होगा कहीं थोड़ा सा कहीं लेकिन इधर हर दूसरे इलाके में दूसरे इलाके में जाओ आपको यही चीज़ नजर आएगी ये